الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وعدلا. وكلمات إفلاس الأوصاف زيادتي الذي طلعنا سرا السباع لغا السباعشي ما خالشي تنفنا توتي توتي تري كرتي تاني مواي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن شاء الله ثم إن شاء الله الله بخواهد ایمان و تنفسی بخواهد دنیا دلیر سیچنو کی بدی برکات دی دانا بخواهد ایمان چکم دے دلیر چلتی سنگا چه مجھے سے مخی عرض ہوگا چکم خواهد مشاعر خدا ومجاہدو او بحقیقی محبت او بطلب سره ملاوشین اگه خواهد خواهد دنیا نه نرسی بزرگان فرمایی که قلب العارف جنت العارف المؤمن زرا که اگه مؤمن که عارف بالله که لا اله الا الله او جدا دانا چاہتا منتجار رسولی دا بحق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ نو د دې خواږه دې ته نور خواږه نه رسي نو په دنیا کې د عالم بالله چې مؤمن کامل دي او بل الله په وحدانیت پېژندنې او په جلال او په شان باندې د خپل وصف پوهې د الله په صفات یې الله پېژندنې نو هغه ته کوم خواږه مېلاوېږي هغه خواږه په بل څه کې اللہ کریم دی جنت خواہ دا مجلس قبول منظور کی او دا ذکر او دا اللہ جل جلال دلوی نم ذکر دا چی نمتا اللہ نصیب کرد اللہ دی دا قبول منظور کی دی ثواب جب اللہ اللہ دا خواجہ گان شاہ محمد دین چشتی رحمت اللہ او دا طولو مشایخ دا چشتی طریقی او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ټول مشایخ د قادری او د شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت الله علیه ټول مشایخ د نقشبندی او شیخ شهاب الدین سربندی رحمت الله علیه ټول مشایخ د سربندی او د امام شاذلی رحمت الله علیه شاذلی الله د ټول مشایخ په ارواح ورکړي په هر صورت سره الله دې قبول کړي د دې ثواب دې الله د څلور واړو سجدو د حضرات او مشایخ په ارواح ورسي الله جل جلال دې اسی دې صاحب په موږ باندې په خپل فضل کرم سره موږ دې بچو او موږ کې خوبي نشته صرف داغه په بدل باندې الله ایمان راکړل دې ایمان په سهار باندې الله جل جلال موږ ته بڑی نظر رحمت کے راوے باہر نے حاضرہ حضرت مفتی سے مکی جمعہ کے یو ذکر کرے ہو یو روایت نے اشارہ کری واچر حیاء و نصف ایمان حیاء ذکر دیتا نہیں ایمان مطلب دادے چھ ایمانی اعمال سن رکھے اگی سر نصف بندہ تفتائی نصیب کی وہ نصف نور چھ دیداری کے اپنا حیاء میں لگے اور کیا دی روایت نقل بلکہ بزرگان فرمائی او دا حقیقت دے کہ الحیاء نصف الایمان او من لا حیاء له لا ایمان له او چاہتے پر حیاء نتیب شن ایمان لتا نتیب شن حیاء من گا اس کو بخبر ذکر کے ہوئی اللہ نادری اللہ منتبوری kamu takut mengatakan lepas Allah adili Allah mencela hadir de mencisakau atau sebatin jadi sezahir jadi Allah atur jika tetapi khbardar de hadir Allahumma'i Allah sera zamana de majlis ya semua khalik jenab
الله ذو الجلال چې کوم دی موږ سره په خپل قدرت او په خپل علم او په خپل رحمت سره هغه موږ ته قریب دی زموږ د شارک نه موږ ته نږدې دی د دې وجې نه الله موږ ته زموږ نه قریب دی الله زموږ د په موږ مهربان دی موږ په خپل ځان مهرباني چې ډېره کوو هغه سمه ده الله چې کوم دی په خپل فضل سره په موږ څومره مهربانه دی هغه زموږ د مهربانۍ نه په ځان باندې هغه ډېره اوچته ده او د هغه سعادت د رحمت چې کوم دی ګناه دی نو خبره دې دې چې ده چې حیا ډېره شی دی چې چا د الله د حیا صفت ورکړ ایمان یې ورکړ د هغه به خبرې هم باحیا وي د هغه به ناست هم باحیا وي د هغه به کتلو هم د باحیا وي د هغه به ګرځېدلو هم د باحیا وي د هغه مجلس به هم باحیا وي د هغه خبرې به هم باحیا وي الله دې موږ ته په دې ټولو خبرو کې حیا نه او حیا څه شی دی بزرګان فرمایي حیا دا یو کیفیت دی دا کیفیت کوم ځای نه ملاویږي چې سړی فکر وکړي چې الله ذوالجلال خالق کائنات دا اسمان بې سهارې قایم ګرځولی دی او د دې چې کوم دی مربي الله دی ټینګ کړی هغه دی سوری کېږي نه راغورځېږي نه هغه الله چې د اوبو د پاسه ځمکه قایمه کړې ده او دا اوبه یې غړي دي نه هغه الله چې په ډډای د اسمان کې نور جاري کړی دی یو منټ چې کوم دی فرق نه کوي او نه کولی شي خوښې ده او که نه ده خوښه دا تاسې دا حکم به جاوري ورکوي او دارنګې سپوږمۍ دارنګې ځمکه نو ګورئ چې الله د هر شی موږ د قاعدې لپاره پیدا کړی دی قاعدې ته موږ محتاج ده د الله نشته نو ځمکه چې ځمکې ته او د ځمکې زرغونیا ته او د ځمکې چې کوم دی څه نعمتونه دي د زراعت جهان دی او نور هغه چې کوم دی موږ ته الله مسخر کړي دي تر دې پورې چې نور یې زموږ لپاره تابع کړی دی نن شمسي توانایي تاسو چې وایي نو دا د څه نه راغله دا د نور نه د دې نور خالق څوک دی دا نور څوک چلی دا نور چې کوم دی په ګردش کې چا قایم کړی دی وحده لا شریک چې حی قیوم دی او د هغه په حکم کې او د هغه په فیصلو کې د چا وس نه رسي نو او د اسمان یې ټینګ کړی دی نو ټول هر شی زموږ تابع کړی دی هر شی زموږ ته نه دی نو ټوله دې ځمکې ته وګورئ دا الله زموږ تابع کړې ده د دې ځیګر کړي خلک او وجود خلک او ناخدا خلک د دې نه قسم قسم چې کوم دی هغه نعمتونه راوځي ګیس راوځي پټرول راوځي او دارنګې د سمندر نه اوبونه جواهر راوځي دوی بیړۍ دي چلیږي دوی جهادونه د زرګونو میلیونو مسافت چې کوم دی د دې سمندر په ذریعه دا چا موږ له پرابې کړي دي الله دا سمندر چا جاري کړی دی الله دا نور چا جاري کړی دی پیدا کړی الله نو اوس الله ذوالجلال موږ سره هر وخت څه کوي احسان کوي نو ګورو زموږ غرونه تالي دي نو غرونو نه قسمه قسم هزارها قسمه اوس به دي سیلبر او بیتله او دارنګې چې کوم دی د زیړ هغه تانبې دا قسم په هزارها قسمه د غرونو نه راوباسي څوک راوباسي ناخدا خلک راوباسي او موږ یو دې پیدا کړو دا زموږ الله تابع کړي دا تعجب خبره نه ده خدای فرمایي ته مه پوښه او په بنده باندې جد کړی نو الله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا انو الله پوښه په بنده جد کړی د دې ټولو نه تا ته پیدې او نعمتونه حاصلې دي دارنګې ته وګوره چې الله ذوالجلال دا ځمکه چې کوم دی زموږ دپاره امینه ګرځولې ده د دې نه موږ چې څه دې سره کوو د دې ځیګر سري کوو د دې غرونو چې کوم دی هغه ټوکرې او ډلې راوباسو دا چا تابع کړي دي موږ له الله او د دې نه دا نعمتونه د مالګو او د هر قسم دا څوک راکوي شیشو تختې پکې پیدا کړي دي دا چا پیدا کړي الله دا یې موږ له د نفع دپاره
نقوله چې الله هر وخت به موږ انعام کوي سترګې زموږ رڼا اخلي رڼا چې کوم دی ویني اکثر غوږ زموږ اورېدل کوي ژبه زموږ ویل کوي زړه زموږ حرکت کوي سپي داسې زموږ چې کوم دی حرکت کوي هر وخت یې د الله انعاماتو کې اورو راوړو دې بهر نه یو نو اوس د داسې الله احساناتو ته وګوري او د خپل نالایکۍ ته او خپل نااهلۍ ته نو د حیا نه مخالف ده دغه وخت کې چې سړی فکر وکړي چې الله ته ما سره څه کوي او دا زه څه کوم زه څه وایم زه څنګه ګرځم زه څنګه خبرې کوم او ده چې کوم دی ما سره دا احسانات دی نو د بخښنې حقیقي احساناتو ته چې نظر وکړي او خپل ځان نالایکۍ ته وګوري نو دې یو کیفیت پیدا شي چې یا الله زه خو ډېر ناشکر یم زه خو ډېر غافل یم زه خو ډېر قصري القدر یم الله په ما باندې رحم وکړي بس الله دې زموږ ستاسو د حیا مقام نصیب کړي ګرځېدل ویل او خبرې کول دا ټول خبرې د حیا داسې روایت کې خالي بند راځي اذا فاتك الحیاء چې کله حیا درنه لاړه خدای دې نه کړي الله دې نه کړي مؤمن با حیا او حیا درنه لاړه د حیا شفاء څه کړي فافعل ما شئت بیا ته چې څه کول غواړې هغه کول نو ټوله بېدینه خلک هغه چې بې حیا شو نو ګوره په الله باندې بدګمانۍ د الله په خدایۍ باندې چې کوم دی د هغې باندې اعتراض د الله په دوی شان نه انکار او وحده لا شریک دی د هغه په فیصلو کې د هغه سره څوک شریک نشته لا اله الا الله ليس كمثله شيء وله المثل الاعلى هغه د اوچت صفت دی چې هغه اوچت صفت بل چا نه مخلوق یو هغه څه دی لا اله الا الله دا اوچت نه الله دې زموږ ستاسو ژوند د حیا خبرې د حیا دینا د حیا ناسته د حیا کتل د حیا ګرځېدل د حیا او زموږ ستاسو مجلس د حیا انو الحیا نصف الایمان د څنګه چې مفتي صاحب تېره جمعه عرض کړی و په هر صورت سره دعا کوي الله ذوالجلال موږ ته چې کوم دی د حیا کیفیت نصیب کړي چې الله ته به موږ احسانات کې انعامات کې نوازشات کې دا څه موږ الله ذوالجلال زموږ رضا کړي الله ذوالجلال زموږ آخره خاتمه الخیر کړي الله ذوالجلال زموږ ګناه خطا زلل احسان من معاقي الله ذوالجلال كل أمراض بليات ومشكلات شر وفسادنا حفاظت نصيب کی الله ذوالجلال ظلم سنين ونور علم معرفت منور کی الله ذوالجلال زمنا الله شفاء روحاني جسماني الله عالي أولاد بجملة مولدات ومجزار شفاء كاملة نصيب کی الله ذوالجلال حسن عمل حسن توقيت اتباع شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم زمن طول نصيب کی الله ذوالجلال آخر خاتمه زمن بالخير کی الله ذوالجلال زمن گناهونه معاف کی الله ذوالجلال زمننا من طول با حیا وګرځي زمن زنانه با حیا وګرځي زمن ګواره دوی ځوانان با حیا وګرځي الله من ته دې حیا نه پامان څنګه نه خدا کفار دي هغه دې حیا شي نو په شرافت باندې د نبی اسلام ذات با برکت دومره شرافت دی چې هغه شرافت دنیا کې مثال څوک نشي کېدلی هغه په غذا کې هم د هغې شرافت دی چې بوډا ته به څه نه وایي په شاتلونکي ته به څه نه وایي زنانه ته به څه نه وایي قیدي به وجنی نه هغه به امن ځای ته بوځئ او د هغې سره سره چې کوم دی الله ذوالجلال چې کوم دی د هغه ځای هغه شرافت اصولي موږ ته پرېښودي چې نن کې دنیا عمل کوي په هر صورت سره خو ایمان دې نه راوړي عقل یې مني هوښیار خود عقل پیغمبر خود هوښیاري نو هوښیاره دانا خو یې هر کافر هم مني لیکن بې حیایي چې راشي نو بیا حملې وکړي الله ذوالجلال دې موږ د دجالي حملو نه بچ کړي په خولې باندې بې حیا وایي په ژبه بې حیا وایي او په الله او په رسول باندې هغه ګمانونه چلوي الله دې زموږ او ستاسو د دوی نه نجات نصیب کړي الله دې دوی ته هدایت ورکړي الله ذوالجلال چې الله انعامونه احسانات استعمالوي
او دا الله چې کوم دی الله جل جلاله سره چې کوم دی بیا موږ خپل ځان لکه خدایي ثابت الله ګوره څومره طاقت الله دی چې الله څه کول غواړي دنیا ته یو ډرک د زلزلې راشي د چا په دا حکم شته چې دا زموږ چا راځه کړی دی پوهه نه راوړي دا لاره اجزا کړی د دې وجه نه الله دې زموږ آخر کلام د لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تبارک